روزانه موبایل سنیچینګ، غلاګانې، جوماتونه، اجرې، مړه هر یو څیز لوټ شو، سرکاري ځایونه لوټ شو، هسپتالونه لوټ شو. موږ کم خبر باندې په خبرو باندې ستړي شو. خو ډي پي او صاحب زموږ نوټس نالي انا موبایل یاره تاسو بس مړې وایي او تاسو پرې دا چې چلو هغه احتجاج هغه وایي چې مونږ اف آی آر درج کا او دوی په هغې باندې ځان دغه کړی سپیلې کړی دی چې هغه دفعې متعلقه دفعې پکې نه اچوي او هغه خپل انصاف ته پته باندې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم فضل نبی ریم شاجي. ګرانو کتونکو، مونږه نوخار کې د داخلو تانې مخې ته ولاړ یو. بیګا تاسو سره مونږه په خپل ټاک شو کې خبره کړې وه چې نوخار نه نوګو ایریا جوړه شوې ده. دلته کې د خلکو ژوند هغه په عذاب دی. تانې په واتساپ باندې چلیږي. ایس پی په خپل بیډروم کې ناست دی او ټوله ضلع چلی. تاسو ما ته دا ووایئ چې دا دې ټایم کې د ډرایور کاروباري سړی چې کومه ته تحفظ ورکول هغه د ریاست ذمہداري وي، هغه غیر محفوظ دی. سار افسوسناکه د ورځې په رڼا کې افسوسناکه واقعه شوې ده. د بونیر سوات سره تعلق لرونکي ډرایور چراغ سیمټ فیکټرۍ نه ګاډی را لوډ کړی دی او چې کله لکړی قبرستان ته نږدې شوی دی دغلته ولاړ دي او انتظار هم کړی دی چې چونکې علاقه خرابه ده او نور راوخیږي نو ځو به. هم په دغه ځای کې پیغله راغلي دي، درې ډاکوان لوټ کړي دي، ویشتي دي، تشدد یې پې کړی دی او بیا هغوی سره افسوسناکه واقعه دا شوې ده چې هغه لاش تر اوسه پورې د انصاف دپاره په تاڼو باندې ګرځي. دا زما خیبر پښتونخوا ده. وزیر اعلی صاحب دا ستا تاڼې دي، دا ستا نظام دی، دا نظام انصاف دی. مونږ افسوس کوو په دې واقعه باندې چې دې ټایم کې بیا وایو زما سیاسي لیډرانو دپاره او عوامو دپاره چې نوخار شهر ناپرسان دی. دې ټایم کې په ټیکه ورکړی شوی دی او ټولې تاڼې هغه تجربهګار دي او هغې کې نت نوې تجربات کېږي او اصولاً پکار دا دی چې دلته تجربه کار افسران هغه تعینات شي، سیاسي مداخلت ختم شي او دا د خوني چې کومې ډکیتیانې دي د هغې روکتام وشي. ما سره زما سینیر ملګري فضل نبي او شهنشاه هم ولاړ دي. فضل نبي صاحب څه به وایي دې واقعه باندې؟ دا افسوسناک واقعه چې وشوه لکه موږ یعنی شاهدین سره چې کومې خبرو کې د ټرک سیکنډ ډرایور سره او کوم د بونیر سره تعلق لري کلندر مو هغه چې کوم افسوسناک واقعه وکړه نو زه خو دا زم چې دا کم ملک موږ اوسېږو چې هغه د ډاکوانو چې کوم او وحشیت بیان کو هغه تا په خپله وویل شاهدي هغه دا وحشیت بیان کو چې فیرنګ وکړو او د فیرنګ نه بعد سړی په مرګ الپورې او راځي ډاکوان د هغه تلاشي کوي هغه په مرګ هغه نه تلاشي کوي پیسې اخلي. نو موږ خو زه خو حیران شوم په دا کم معاشره کې موږ اوسېږو او ته پیسو لپاره څنګه سړی وژنې ته پیسو لپاره څنګه سړی وژنې چې پیسو لپاره ته یو څو پیسو هغه نه څومره 1 لک ټول د مخې 3 لک روپۍ وایي او 3 لک یې هغه هلک دی هغه ډرایور هغه مالک چې کوم د ګاډي مالک دی. دا واقعه څنګه پېښه شوه؟ دغه واقعه دا وایي چې موږ چراغ سیمې فیکټرۍ نه راووتو چې کوم سیمټ او موږ چترال ته روان وو. دا غټ ګاډی دا درې کسان دي هلته موږ ته غله راووتل د لکړي دغه سره قبرستان سره راووتل او موږ باندې دغه ودرولو او تلاشي شروع کړه او د فیرنګ شروع کړه ډاکوان فیرنګ چې هغې سره کوم د ګاډي مالک دی حاجي صاحب چې دی ورته وایي هغه ولګېدو زخمي شو او هغه بیا ګاډي کې په ځای پرېښو او بیا دی وایي چې موږ راکوز کوو موږ هم تلاشي اخیسته او هغه نه په دغه کې تلاشي وایسته نو او هغه بیا چې څو ګنټې هلته پروت و امبولانس ته 112 ته 2 ګنټې بعد 112 ته راغلي بیا پولیس راغلی دی. پولیس ورته وایي چې پولیس هلته د هغې په کار چې مخکې سره پولیس راورسي دغه د سرچ اپریشن شروع کړي نو دی دوره دباو چې کوم دی په هغه خلکو ته ولې ته خلکو ولې راتلی او نور راختلی دی لکه سار لکه ته خپل کاروبار نه کوې ته به دغه کې فضل نبي بیګا مونږ ویلي وو نوګو ایریا مونږ په هغې باندې بیګا خبره کړې وه او نور خبره به چې کوم دی زمونږ سینر نماینده چې کوم دی شاهدي صاحب په دې هکله خبرو کې ځکه چې دته ټوله مکمل پته او دی به دې سره عمل کوي هغه چې امبولانس د خلکو اوس هم پراته دي په دې هکله باندې. یاره یو خبره مې واورې چې نوخار ښار ناپرسان په تاریخ کې ما په پیل ځل 30-35 سال ما صحافت وکړو خو چې چا سره زیاتې وشو څوک یې وویشته څوک یې شوکه کې لوټ کړو چا نه یې پیسې وویشته بچي یتیمانان کړو هغه سړی د اسپتال په ځای باندې تاڼې ته یې راوستو او په تاڼه کې امبولانس کې بند کړی دی. نو ته ما ته ووایه
دا کم قانون دی دا قانون دی پکار دی ته ماته دا وایا چې اوس ای مردخانه کې پکار هلته پروت د وایکینو ته به یې ویلو چې د وایکین هلته راغلي نو هغوی تانې ته راوځو تانه کې پروت د وایکینو ته یې ویل تانې ته تاسو راشئ ای ویې جوړېده جرم کړی ده خلک نه شي په منځ کې مړ پروت و نو ته ماته دا ووایه چې کله زمونږ د ډي پي او د سربراہ صحافیانو سره کوارډینیشن خراب دی کوارډینیشن یې نه خبره څه نه خبرېږي روزانه موبایل سنیچینګ غلاګانې جوماتونه اجرې مړه هر یو څیز لوټ شو سرکاري ځایونه لوټ شو هسپتالونه لوټ شو موږ کم خبر باندې په خبرو باندې ستړي شو خو ډي پي او صاحب زموږ نوټس نه علي نه موبایل ګوري نه اخبار ګوري نو موږ د خپل آی جي پي صاحب ته وایو د خپل امپیګانو صاحبانو ته وایو د خپل وزیر اعلی صاحب ته وایو چې سم موږ ته د بند پټکي والا ښه ډي پي او صاحب راوړي چې د هغه مشرانو سره کوارډینیشن صحیح صحافیانو سره کوارډینیشن صحیح نو آلات به ټیکي که چېرې دا آلات وي ورځ تر ورځه به دا شوي کېږي او لاسونه به اوچتو او تپوس کولو والا به یې وي اوس چې کومه جرګه شروع ده اوس کومه جرګه شروع ده د داخلو امبولانس کې دا چې مړی پروت دی ته اوس څنګه صحیح کو ته مړی پروت دی امبولانس کې پروت دی 3 ګنټې شو دا پروت دی یعنې دا سهار یو بجه شوه یو بجه شو پروت دی او دی هلته جومات کې هغه انصاف دپاره راغونډ کړي دي او دا ورته وایي چې یاره تاسو بس مړی وایي او تاسو پرې دا چې چلو هغه احتجاج هغه وایي چې مونږ اف آی آر درج کا او دې په هغې باندې ځان دغه کړی سپیلی کړی دی چې هغه دفعې متعلقه دفعې پکې نه اچوي او هغه خپل انصاف ته پته مړل تاړه کې ایښی دی او مشران چې کوم دي هغه یې په دغه کې د جومات کې کینولي دي بالکل ګرانو کتونکو تلو تلو کې دا خبره کومه زه مقتدر قوتونو نه هم تپوس کومه 2 درزنه نه زیاته زمونږ ایجنسیانې دي هغه ایجنسیانې چې زمونږ په کورونو کې زمونږ د ماشومانو د ریکارډ هم ورته معلوم دی د ماشومانو چې کوم نوی پیدا کېږي نو د هغه هم ورته نوم معلومیږي او هغه هر څه تپوس کوي دی ته د دې روډونو او دی ته د دې غلو پته نشته د هر څه ورته پته شته بیا زما ډي پي او صاحب زه افسوس سره وایم چې هغه د نوښار سره په دې باندې اډو څه کار نشته که دلته قتلیږي که دلته وینې تویږي که دلته هر څه کېږي دغه آنلاین سیستم دې څه کړو دا پکار دا دی چې دا مړی دلته خپل انصاف له نه راتلی او دې مړي د اف آی آر په پېښور کې هسپتال کې درج شوی وی نو دا 5-6 ګنټې وشي او ماښامه پورې به دا مړی په دې تاڼه کې پروت چې زما اف آی آر دې وشي نور زه څه نه وایم خو دا فیصله دې خلقو ته پرېږدمه چې چېرته دی زما ریاست چېرته دی زما صوبایي حکومت چېرته دي زما هغه 2 درزنه نه زیاته ایجنسیانې چې هغوی وایي چې موږ سره هر یو شیز معلومات شته او موږ سره اکورېټ انفارمیشن دی او دا ملک دا زما مخې ته د الوان وړی ده نو دا حال دی چې راشئ دا وګورئ د دې قاتل معلوم کوي